مونږ داسې وایو چې انزایټي چې دی یا یره چې دی دا د انساني بقا دپاره د سروایول دپاره د ټولو نه ضروري شیز دی. یعنې د انساني ژوند چې دا په یره باندې چې دا آباد دی. او هغه څنګه کله چې انساني ژوند ته په رښتیا باندې یو تریټ وي، ریل تریټ وي، لکه مثال په طور زلزله راشي، طوفان راشي، سیلاب راشي، اور ولګي، بم وډزیږي، حمله وشي، په دغه کې چې کم انسانان دا ټول به د یری سره مخ کیږي. د دې علامتونه به صحیح، د دوی به لاسونه رپیږي، د دې زړه دړکن چې دی هغه به تیزیږي، د دې خوله به وچیږي، دې وچې خپو نه مې ساه وختو، صحیح ده که نه. د سینې درد ورسره هم کیدی شي، بلډ پریشر کمیدی هم شي، زیاتېدی هم شي. نو دا د فلایټ اور فایټ یو میکانیزم ته د انساني وجود چې دی خدای پاک داخل کړي د دې دپاره چې دی د ځان سره ښېګړه وکړي، او د دې یرې د وجې نه به دی د دغه زینه د دغه د خطرې د زینې نه ځان وباسي. نو اوس یو ریل تریټ موجود دی او دی دغه حالاتو ته داخل شو، نو دا خو انزایټي ده. اوس انزایټي ډس آرډر، ستاسو مطلب د انزایټي ډس آرډر د انزایټي به طور د بیماري هغه به هلی چې په دې ژوند کې خو به یا تریټ اینه د سره به بیخي اینه، او یا به دا تریټ داسې وي چې هغه کار به داسې چې هغه به د تریټ نه وي، خو ده ته به محسوسېږي. مثال په طور ډېر شی مریضان داسې راځي چې هغه د واشروم دروازه نشي بندولی. نو د واشروم دروازه بندول چې دا خو یو سکیورټي ده د انسان لپاره، خو دغه خلکو ته دی چې څنګه ځي واشروم دروازه بندوي، نو ده ته دا د خطرې کار ښکاري، او ده ته دنده دا علامتونه چې دی هغه شروع کېږي. یا دی په لیفټ کې نشي تللی، یا دی ډېر ګڼه چې دی هغه نشي پیس کولی. نو دا د انزایټي پوره یو سپیکټرم دی. او عام ژوند کې لکه کوم چې موږ جرنلایز انزایټي وي، او د هرې خبرې په باره کې تشویش کېدل، پریشاني کېدل، کار ورته والی شي دا کار به څنګه کېږي، او یو نامعلوم خوف او یره په دې کې، او په ریالټي کې به هغه نه وي. نو که دغه علامتونه د ده سره ای او د علامتونه د 6 میاشتو نه زیات شي په مسلسله توګه، بیا موږ دې ته انزایټي وایو.